ته خلاصې لکه د خبر خو نه نه مڼه څه چل وشو زه د خبرو هم دې خوا راشه هلته یو پیر راغلی علت دې ونشو پیس هم واپس راکړي ورسره جرمانه دا خو راپنجه زما یو نیم سلمانزونه راځي ځو ولې خیر شه پیر صاحب دندې ناستي او جي راځئ حق الله حق حق پیر حق لکه چېرته منډه وهې دې خوا راشه زه دا خپل نظر بوزم چې پیر صاحب څه کوي حق الله حق حق پیر حق زه یم چوپ چوپ سرکار کوم د هر چا کار پیر صاحب کې کمال شته ښه مسله وایه لکانو صبر وکئ پیر صاحبو اول تېنه پیس واخلی که نه یاره صاحبه دا خبره دې ټیک کړله اول خو پیس راکړه دا روپۍ والئ چې علاج ونشو جرمانه او پیس واپس راکوئ اوس وایه چې دې هلک ته څه مسله ده یاره پیر صاحب د دې هلک نظر نشته او کار ګوري زه یم چوپ چوپ سرکار کوم د هر چا کار او بیا خو را دې خوشحاله که حق الله حق حق پیر حق سره پیره دا دې څوک ورسره یو چوپ سره بېخوده کو ګوره چې دی یو بل چوپ سره واپس پاڅي یاره پیر صاحب ما ته کمالي سړی ښکاره شوې د دې نظر به انشاءالله نیمه ګنټه پس راشي تاسو اوس تللی شئ راسئ ځو هلکه یاره پیر کو ډېر روان نه و هلکه نه یمه چېرته روان یم دې خوا راشه هلکه بیا یې چلو شو مړه دې خوا راشه دې خوا راشه خبره کوم درته وایه بیا یې چلو شو هغه پیر صاحب خوا ته ځو زه به ورته یم زما نظر نه دی راغلی پیس هم راکړه او 2000 روپۍ جرمانه هم راکړه زر به ستا شي زر به زما شي زمونږ کار به وشي راپنجه که هغسې ځو نو ولې خیر شي تاسې بیا راغلی پیر صاحب دې دندې ناست دی او دندې دې راځئ لکه نه یم پیر صاحب ګوزې بدل کړلی ښه خپل نظر بوزه پیر صاحب نغزه مې نه وه جوړه شوې ده خوله دې په واک کې که زمونږ پیر صاحب پورې پیشاړې مه کوه لهذا کوم کس چې ما پورې پیشاړې کوي هغه به دې ځنې یو چوپ سره لوځي نه پیر صاحب نه ما خو هسې ګپ لګو که ته کښېنه کښېنه ته ټینګې نه وایه وایه بیا څه مسله ده هلک ته له ما راویستی او د ده نظر نه یې راغلی پیس هم راکړه او سره 2000 روپۍ جرمانه هم دا څه دا خو د پیر صاحب تجرباتو کې کمې راغلی ورکړه لکه جرمانه واخله دې جرمانه دا خو 100 روپۍ دي بس وشوه نظر دې واپس راغی روپۍ راکړه